بصریه رحمه الله ډېره لویه بزرګه تېره شوې ده. خپل نوم د دې نشته، دا رابعه ورته ځکه وایي چې دې نه مخکې درې خویندې وې، هلته درې واړه مشرانې وې، دا څلورمه وه، نو رابعه ورته وایي. او دا د بصرې وه، نو بصریه ورته ځکه وایي رابعه بصریه. ډېره لویه بزرګه وه، ډېره زیاته دینداره وه. یو ظالم سړی په زور باندې وتښتوله او وینځه یې ترې جوړه کړه او په چا باندې خرڅه کړه. ډېر ظلم زیاتی به یې ورباندې کو، ډېر زیات بد به یې ورسره کول. نو هغه په چا خرڅه کړه، چې په چا یې خرڅه کړه نو هغه به پرې ډېر مشقت کو، ډېر زیات کار به یې پرې کو، ډېر محنت او ډېر زیات خدمت به یې ترې اخیسته. خو دې کې د عبادت ماده وه، انتهایي تقوادار او پرهیزګار او دینداره وه. په هغه وخت کې د هغې برابر سکونه دومره حد ته هغه په خپل ریاضت او پاکیت کې رسېدلې وه. د حسن بصري رحمت الله علیه دور و، او حسن بصري رحمت الله علیه د خپل دور یو ډېر لوی ولی تېر شوی دی. د هغه برابر هم په هغه په دور کې داسې څوک ولی نه دی تېر شوی لکه هغه له چې الله کوم مقام ورکړی و. او دا په یو پرده او په حیا کې یو ورځ حسن بصري رحمت الله علیه داسې جانماز په یو اوبو باندې واچو او ورته وی راځه چې موضوع کوو، اوبو د پاسه موضوع کوو. نو رابعه بصریه ورته وایي هغې جانماز داسې لمنې د اړخ نه وڅانډه او اوچت یې کړ او په هوا کې یې اوچت کړ. ورته وی اوبو کې به راته خلک ګوري، بره په اسمان او ځمکې په دې منځ کې به وکړو چې څوک راته ګوري نه، بره مونځ وکړو چې څوک هم ویني نه. دلته خو چې راته خلک ګوري نو خلک وایي اوهو رسول لوی خلک د اوبو د پاسه موږ کوي. نو دې کې به مونږ کې لوی راځي او دې کې به تکبر راځي، دې کې به ریا راځي. د ریا نه بچ کېږو په دې چې د خلکو سترګو نه پناه شو. نو جانماز یې اوچت کړه، بره هوا ته شوه. ویتم جانماز اوچت کړه هوا ته راځه چې بره په هغه باندې په هوا کې وضو کړو. حسن بصري رحمت الله علیه ورته غلی شو. هغه امتحان اخیسته چې دا د ولایت په کومه مرتبه کې روانه ده، اندازه یې اخیسته. دې ورته بیا ورپسې وی دا ته چې کوم ځای کې موږ یادې وی دا دومره کمزور او بېکاره ځای دی چې دا د میانو ځای دی. میان په ځناورو کې یو کمزوری غوندې شی دی. نو د اوبو کې موږ کول خو د میانو کار دی، او په هوا کې موږ کول وی د مچانو کار دی. نو نه زما دا کار د کمال دی او نه ستا دا کار د کمال دی، نه زما دا کار د کمال دی نه ستا دا کار د کمال دی. حسنه کمال دا دی چې الله رب العزت خوشحاله کړي، الله رضا کړي، او الله په شپو کې او په تورو تیارو کې یاد کړي موږ په دغه ځای کې وکړي. دا د کمال کار دی. دا د کمال کار نه چې په هوا کې وکړي یا په نو باندې خلک داسې وو. نو هغه به پرې ډېر زیات مشقت کو، ډېر زیات به پرې خدمت کو، او داسې حد ته رسولې وه. نو هغه یو شپه چې دا یې په چا خرڅه کړه، هغه مالک به بیا ډېر کار ته اخیسته. نو د شپې به د ورځې به یې روژه نیوله، د شپې به عبادت کو، د ورځې به یې روژه هم او د خپل مالک خدمت به هم کو. نو د شپې چې بیا دې عبادت کو مونځ ته ولاړه ده، مالک یې ویده دی. یو ورځ یو شپه را پاڅېده او چې داسې ویې کتل دا یې ولیده او پوه شو دې هغه وخت کې دعا کوله، هغه پټ غلی غلی ورته ګوري. ای الله محبت هغه مینه چې ستا ما سره ده او زه دې الله ځان ته ودرولې ما. الله د هغه مینې په خاطر باندې، د هغه محبت په خاطر باندې ما ته خپله مینه را نصیب کا، ما ته خپله رضا را نصیب که ربا. ما سره خو دې مینه کړې ده، خو ما ته خپله زما پړه کې م خپله مینه واچوه که نه. الله ته چې څومره په ما باندې مین یې نو څومره چې ستا د مینې حق دی نو هغسې خو ما ادا نه که که نه. الله ما ته پړه کې خپله مینه را واچوه. دا مالک روغلی داسې مخې بربنډ که او سترګې وغړولې ورته وایي مه وایه داسې مه وایه، داسې ووایه چې الله ذوالجلاله زه چې په تاسو رمین یم داسې ووایه. ورته وی نه داسې نه ده، الله په ما مین دی، زه په الله باندې نه یم مینه. ورته وی نه که نه الله ذوالجلال باندې ته ډېره مینه یې، ځکه د شپې زه ویده یم او ته راویښې نو ته په الله باندې مینه یې. ورته وی نه الله په ما باندې مین دی، زه کې ځان ته ودرولم، او که چېرې په تا باندې زما غوندې مین وی نو ته به یې مدرولې وي که نه. الله په ما باندې مین دی، زه په الله وما قدر الله حق قدره. الله وایي دې خلکو زما هغه شان پېژنګلو نه کړه،
هغه شان کې ما سره محبت ونکړه، ما سره تعلق ونساته کوم چې زما د تعلق حق دی. ما دې مخلوق له صبر نه کړل، ما دې مخلوق سره کوم احسانات نه کړل، ما دې سره کوم مینه ونه کړه، ما دې په سبا نه خوشاله نه کړل، ما دې له د دنیا کوم نعمت ته چې ورنکړ، ما دې له په آخرت کې کوم نعمت ته چې نه تیار کړې. اخو بندا تا زونه پیجندم او تا ما سره شانتی مینه ونه کړه څنګه چې زما د مینې حق وو. الله ذوالجلال فرمایي یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. او انسانا یا ایها الانسان و انسانا ما غرك بربك الكريم سشدو ککلی پخپل مہربان ذات باندے اخپل مہربان رب دیولی ان پیجند پسلی ان پیجند دا سکم خبر دا سکم کار دے چلا ذوالجلال پتا باندیا نعمت ندے پردو کرے ستا پا بدن کی تالکم نعمتو ندر کرل ستا دا بدن نبار تالکم نعمتو نتیار کرل کم احسانات تیچ در سرے و نکرل تا اخپل رب بیامو نپیجندو کده رزق په طرف لاړ شي، کده خواهشاتو په طرف لاړ شي، کده جامې په طرف لاړ شي، کده نعمتونو د میوجاتو په طرف لاړ شي، کده سبزو په طرف لاړ شي، یاره که دنیا دی نوی نعمتونو په طرف لاړ شي. الله ذوالجلال تا ته څه شي کمې درکړی دی؟ الله تعالی در کوم احسانات کړي؟ نو رابعه بصریه ورته وایي وی زما الله سره مینه نشته، الله ما سره ډېر محبت دی، د الله ما سره ډېر محبت دی، زی ځان ته ودرولیم او وی د الله د محبت چې کوم حق ته هغه ما ادا نه کړی شو. نو بزرګان چې وو هغه الله دومره رضا کړی و، دومره خوشحاله کړی و، دا هغه دنیا په حقیقت پوه یو محترم مونږ پوه نه یو، زمونږ سترګې پټې دي. مونږ وګورې بس مزه دا ده چې ښې ډېرې پیسې، ښه ډېر دولتي، ښه ډېر زامني، ښکلې بنګلې او ډېر لوی جایدادي او بس ښه پړک پړوک او چمک دمک او داندی. نو چې یې نو څه چې دا وشي نو څه وشو نو وشو که نه، نو خو شپېته کاله او یا کاله به تېر شي نو بس دی که نه. دا خو که وشو هم به ختم شي، که ونه شو نو هم به ختم شي. یاره ځان وپېژنه، ته خپل حقیقت باندې ځان پوه که ستا حقیقت نشته ته نشوې نشي او نشکېږي به آخرت کې به شته کېږي. ته مخکې نشوې الله د نیس نه حذف شوې، د نش نه الله تعالی شته کړې، دنیا ته راوستې، خو وروسته بیا نشکېږي او وجود بین العدمین کلا وجود چې یو سړی یو شی اولم نه وي وروسته هم نه وي نو په منځ کې دا شته هم نشي حسابېږي. نو 50-60 کاله پکې نشي حسابېږي. نو 50-60 کاله که ډېر ښایسته شو نو څه مطلب، او که ډېر بدرنګ شو نو څه مطلب؟ ډېرې مزې دې واخیستې دنیا نو څه مطلب؟ یو ورځ دې سیوا نه کړه په ډېرو مزو سره د خپل ژوند، یو ګنټه دې سیوا نه کړه په ډېرو مزو سره په ډېرو کیسو سره، او ډېر زیات دې مثال په طور سختې تېرې کړې، یو ورځ دې کمه نه شوه د زندګۍ نه په ډېره سختۍ سره. نه دې ژوند سیوا کېږي نه دې کمیږي. او دا به درته ووایم چې لا کومو خلکو باندې سخته ده، کومو باندې غربت دی او فقیري ده او عجزي ده، په نسبت د مالدار او د ډېر زیات دغه دنیادار سره هغه زندګي هم ښه وي، پریشاني به هغه مرني او هغه مرولجن او تکلیف کې به نه پروت څومره چې هغه په پریشانۍ کې پروت دی. نو عزتمندو ما الله تعالی ما ته وایي، موږ ته په قرآن کې وایي او انسانه خپل مهربان رب دې ولې ونه پېژنده. محترمو ډېره زیاته سخته مرحله رستو را روانه ده، انتهایي سخته را روانه ده، دومره سخته ده چې د هغې تصور نشي کېدی. بې د دې نه چې الله یې اسانه کړي نو هغه بله خبره ده، ګنې نو په عقل باندې ډېره زیاته ګرانه ده. د سوره حج لومبني آیتونو کې الله فرمایي او خلکو د الله نه ویریږئ، ان زلزلة الساعة شیء عظیم. اللہ فرمائی دا اللہ ذوالجلال نہ ویریږئ، یرو کوي د الله تعالی نه
د الله نه ځکه ویریږئ چې بغیر د الله نه بل یو مشر بیا نشته، بادشاہ نشته، ذمہ دار نشته، وکیل نشته، کفیل نشته، هیڅوک هم نشته، یار انبیاء کرام هم بیا نشته. هغوی به هم پر ورځ د محشر باندې اواز کوي یا رب نفسی، ای ربا زما نفس یا الله ما بچ کا.